بسم الله الرحمن الرحیم. اذا قل مال المرء قل صديقه. اذا قل مال المرء، کله چې د سړی مال کم شي، قل صديقه، نو دوستان یې کم شي. په دې ضرب المثل کې د انسان د مفاد پرسته او د لالچ ذکر کړی دی چې کله یو انسان سره دولت او مالی وسره، نو هغه سره حلقه دوستانه کوي، او چې کله هغه سره مال کم شي یا ختم شي، نو خلق وسره دوستیم پریدي. نو دا دوستی دا د لالچ په غرض ده، د مال په غرض ده. دا سه قسمه دوستی دا پکار نه ده، بلکې دوستی دا پکار ده خو د الله پاک د رضا لپاره. هغه دوستی الله پاک ته مقبوله ده او د ثواب قابل ده، کومه دوستی چې د الله پاک د رضا لپاره. اذا قل مال المرء قل صديقه، د دې لغوي تحقیق داسې دی چې اذا دا ظرف متضمن دی معنا د شرط لره. قل دا د فعل ماضی واحد مذکر غائب صيغه ده، او دا راځي د ضرب یضربو باب نه. قل یقل، قلیلا مصدر راځي معنی د کمیدل. قل په اصل کې قللو، نو اول لام ساکن کو په دویم کې ادغام کو قل شو. یقل په اصل کې یقللو، دا اول لام حرکت ما قبل قاب ته نقل کو، اوس اول لام ساکن پاتې شو، نو په دویم کې ادغام کو یقل شو. مال دا واحد دی، د دې جمع راځي اموال معنی د دولت. صدیق دا واحد دی، د دې جمع راځي اصدقاء معنی د دوست. اذا قل مال المرء قل صديقه، د دې ترکیب داسې دی چې اذا دا ضرب متضمن دی معنا د شرط لره. قل فعل، مال مضاف، المرء مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا فاعل شو د فعل لپاره. فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه دا شرط شو. قل فعل، صدیق مضاف، هو ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا فاعل شو د قل فعل لپاره. فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه جزا شو شرط لپاره. شرط سره د جزانه جمله شرطیه جزائیه. اصلاح الرعیت انفع من کثرت الجنود. اصلاح الرعیت، د رعیت اصلاح، انفع دا ډیره پیدامنه ده او دا ډیره بهتره ده، من کثرت الجنود د ډیرو لښکرونه. په دې ضرب المثل کې حاکمانو ته او باچاهانو ته یو نصیحت کړی دی چې کله تاسو په ملک کې امن راولئ او په ملک کې امن غواړئ، نو تاسو لپاره دی چې هغه تاسو په لښکرو باندې نه راولئ، بلکې تاسو به امن راولئ خو په اصلاح باندې راولئ. خلکو ته به تعلیم ورکوي، خلک به مهذب کوي، نو الله بس تاسو په ملک کې امن راځي. نو دا د هغې دپاره یو ډیر پیدمن نصیحت دی. او په ډیرو لښکرو سره امن نه راځي، امن راځي خدا په تعلیم سره راځي، په تهذیب سره راځي. نو پکار دادا چې امن راولې، نو دا هغې دپاره خلک مهذب کې، خلک تعلیم یافته کې، علم پکې عام کې. اصلاح الرعیت انفع من کثرت الجنود، د دې لغوي تحقیق داسې دی چې اصلاح دا د باب افعال نه مصدر دی. اصلح یصلح اصلاحا معنی د ښکلي کولو. الرعیت دا واحد دی، د دې جمع راځي رعایا معنی د عوام قوم. انفع دا د اسم تبذیل صیغه ده، او دا راځي د فتحه یفتحو باب نه. نفع ینفع نفعانی مصدر راځي معنی د پیدمن کېدل. کثرت دا د کرمه یکرمو باب نه مصدر دی. کسرا یکسرو کثرتنی مصدر راځي معنی د زیاتېدل. جنود دا جمع د دې واحد راځي جندن معنی د لښکر. اصلاح الرعیت انفع من کثرت الجنود، د دې ترکیب داسې دی چې اصلاح مضاف، الرعیت مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا. انفع اسم تبذیل، پدې کې هو ضمیر عدد فاعل، من جار، کثرت مضاف، الجنود مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور شو د من جار د پاره. جار سره د مجرور نه متعلق شو اسم تبذیل انفعو پورې.
اسم تبذیل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا شی به جمله خبر شو د مبتدا د پاره مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه الجاهل عدو لنفسه فكيف يكون صديقا لغيره الجاهل جاهل انسان عدو دشمنی لنفسه د خپل ځان فكيف يكون نسنگ بوی صدیقا دوست لغیره د بلچا پدې ضرب المثل کې د جاهل انسان متعلق یو ډیر اهم خبره کړې ده چې جاهل سړی دیو پیګینا کما قلی نو دی د خپل ځان دشمنی ولی دته د خپل پیدي او د نقصان پته نه لګي ځان تم نقصان ورکي او چې څوک سره دوستانه کوي نو هغه تم نقصان ورکي نو د جاهل سړی په دوستانه کې اس خیر نشتا نو مونږ له پکار دي چې مونږه دوستانه ساتو نو د عاقل سړی سره بساتو د جاهل سره بنه ساتو ځکه چې په خپل د خپل ځان دشمن د خپل ځان ته نقصان رسي نستا بسنګ دوست شي او بل ته پیدا څنګه ورسي الجاهل عدو لنفسه فكيف يكون صديقا لغيره د دې لغوي تحقیق داسې دي چې الجاهل دا د اسم فاعل صيغه ده د سمع يسمعو باب ناراضي جاهلا يجهل جهلني مصدر راضي معنی ده نه پویدل او دا واحد دی د دې جمع راضي جوهلا عدوون دا واحد دی د دې جمع راضي اعدا معنی د دشمنان نفس دا واحد دی د دې معنی د انسان جمع راضي نفوس دا کیفا دا اسم دی او دا راضي د پاره د استفهام او کله چې د دینه بعد کې پیل راغلی نو دا محلن منصوبی ځکه چې دا یا مفعول مطلقی او یا حالی او چې کله د دینه بعد اسم راغلی نو دا به مرفوعی محلن او دا د هغې لپاره خبري نو دا ځکه مرفوعی او محلن او نور دا کیف چې دی دا مبنی دی په فتحې سره یکونو دا پیل ناقص دی صدیقا صدیق جدی دا واحد دی د دې جمع راضی اصدقاء غیر دا واحد دی د دې جمع راضی اغیار الجاهل عدو لنفسه فكيف يكون صديقا لغيره د دې ترکیب داسې دی چې الجاهل مبتدا عدو سیاد صفت لنفسه کی لام جار نفس مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف سره د مضاف الیہ نه دا مجرور شو د لام جار د پاره جار سره د مجرور نه متعلق شو عدوون سید صفت پوری عدوون سیاد صفت سره د خپل متعلق نه دا خبر شو د مبتدا د پاره مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه فکیف کفا تفصیلیه کیف دا حال لی ځکه چې رستو واپس پیل لاغلی دی نو چې پیل لاغلی دی نو دا حال لی منصوب دی یکونو دا پیل لی دا پال ناقصونا ہوا ضمیر اغاز الحال نو حال سره د ذوالحالنا دا اسم شو د یکونو پیل ناقص تا پارا صدیقا سیاد صفت لغیره کی لام جار غیر مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف سره د مضاف الیہ نه دا مجرور شو د لام جار جار سره د مجرور نه متعلق شو سید صفت صدیقاً پوری سیاد صفت سره د خپل متعلق نه دا خبر شو د یکونو پیل ناقص تپارا یکونو پیل ناقص سره د خپل اسم او خبر نه جمله اسمیه خبریه شو